जी वेलकम बैक یو ځلې بیا ټولو کتونکو ته پروګرام کې وایم هرکلی او بریک نه مخکې ما تاسو ته ویلي وو اجازه چې زموږ سره به زموږ نماینده زموږ همکار چې کوم دی محمد ارشاد هغې په یو ای ټي پېښور کې موجود دي هغې سره به خبرې اترې کوم د انجینرینګ حوالې سره نو هغې طرف ته ورځو بالکل جوړ به شو هغه چې کوم دلته انجینرانو سره ولاړ دي نو زه وایم چې بغیر د څه تعطله موږ هغې سره رابطه وکړو صحیح ده جی السلام علیکم ارشاد صاحب وعلیکم السلام اجازه څنګه حال ارشاد بھائی طبیعت مزاج ښه دی خیر خیریت دی بالکل الحمدلله خیر خیریت مهرباني دا راته ووایئ ارشاد صاحب تاسو دې وخت کې یو ای ټي کې موجود یئ نو څه داسې سټوډنټان وي چې هغې سره موږ خبرې اترې وکړو او د هغې چې کومه رایه ده هغه موږ خپل کتونکو سره چې کوم دی شریکه کړو جی بالکل اجاز ما سره خو نن ماشاءالله ډېر سټوډنټس ولاړ دي هغې سره به موږ ګپ شپ لګو خو د ټول اول موږ د یو داسې باهمته طالب علم سره به خبرې کوو چې هغه یو سپیشل طالب علم دی د هغه لاسونه نشته او هغه چې کوم لیکل کوي نو هغه په خپو باندې لیکل کوي او د هغه ترو اوټ د دغه کیریر هم دغه دی چې د هغه دومره باهمت دی چې د اوسه پورې هغه خپله حوصله نه ده بېللې او د میټریک او د هغې نه پس بیا اف ایس سی او د هغې نه پس بیا دا دی چې په یو ای ټي کې د هغه ته ایډمیشن میلاو شوی دی نو موږ سره هغه سټوډنټ ولاړ دی موږ به له هغه نه لږ تپوس کوو ډېره مهرباني تاسو موږ له مشرق ټي وي د وخت راکولو دا راته لږ ووایئ چې تاسو ډېر یو باهمت سټارټ نه والی د اوسه پورې تاسو ډېر په دغه باندې خپل تعلیم حاصل کړی دی څه مشکلات تاسو ته اوله کې څه مشکلات بیا په کالج کې څه مشکلات یونیورسټي کې څه مشکلات او دغه تاسو څنګه فیس کړل بسم الله الرحمن الرحیم زه د مشرق ټي وي اول ډېر شکریا ادا کوم چې راغلی او ماته منه انټرویو واخله اخیسته اول چې مشکلات ماته راغلي هغه د کمیونیکیشن باره کې ځکه چې خلک زما باره کې یو تصور کوي او زه مطلب ریالټ کې بل شانتي یم هغه مطلب زه هینډیکیپ یم هغه داسې ګڼي چې زه ډیسیبل یم هیڅ هم نه یم یو یوزلیس پارټ یم سوسایټي لیکن حقیقت کې زه داسې نه یم او بل مشکله داسې چې د خلکو هغه نظر حقارت او بل هغې چې کوم دغه دا دی او بل مطلب کم په پاکستان کې داسې سټیټ چې هغه کې مطلب ډیسیبلز هغه هر شي هغه اکسیسیبل نه دی لکه زه به تاسو ته اگزامپل واخلم هغه دا دی چې بورډ باندې رایټینګ دی لیټ سپوز زما پریزنټیشن شو نو زه بورډ باندې رایټینګ نشم کولی که دوی ما ته مطلب ملټي میډیا نه پرووایډ کړل په بورډ باندې ما هغه رایټینګ نشو کولی هغه ما کوم میسج هغه ما نشو کنوی کولی خو دوی څنګه ما ته دغه ملټي میډیا پرووایډ کړه نو هغه میسج ما کنوی کړو سیمیلر چې داسې هر شي زما ته اکسیسیبل شي نو زه به عام نارمل انسان په شان هر شان زندګي تېروم قادر درته لږ ووایه چې په سکول کې چې کوم وي نو خو زموږ د علاقو کلو سکولونه وي پای خو دومره سهولیات نه وي نو هلته تاسو ته څه مشکلات وو تختې لیکل شو نور دغه شو هغې کې به تاسو څه مشکلات وو ډېر مشکلات خو بس په ټایم سره ما مطلب مینج کړل او کوم ما والدین چې دي او ټیچر چې دي هغه زه ډېر حوصله افزایي زما وکړه او د هغې په وجه زه دې ځای ته راورسېدم او هغه کوم ډیفیکلټیز چې کوم مشکلات هغه ټایم سره ختم شو برابر شو قادر درته لږ ووایه چې کله تاسو لیکل کوئ تاسو د لاس په ځای په خپه باندې لیکل کوئ نو هغه ظاهري خبره ده هغه سپیډ چې کوم دی نو ستاسو به هغه سپیډ به نه وي نو د هغې بیا په امتحان کې خاص کر یا څه ټیسټ وي په هغې کې به تاسو ته مشکلات وي نو د هغې لپاره تاسو ته اضافي ټایم درکوي که هغه څه کوئ تاسو جی میټرک ما د ملاکنډ بورډ نه کړی هغوی ما ته به ټایم راکوه چې شاور بورډ ته زه رالم هغوی ته ما دا ټایم ایکسټرا ټایم خبر وکړه هغوی چې موږ سره قانون نشته پاکستان قانون کې دا نشته چې یو ډیسیبل کس یو هغه مطلب رایټینګ په لاس نشي کولی خپې یا به بل څه کوي نو هغوی ته د قانون نشته چې موږ ته ایکسټرا ټایم ورکوو لیکن بیا مشرق ټي اخبار ته ما دغه ورکړه انټرویو هغه په اخبار کې راغله هغوی بیا په نوټس هم اخیستو د په غوږ ما ته میلاو شو بل یونیورسټۍ کې داسې چې ټو د پوینټ لیکل وي بس رایټینګ هم اوس زما لږ سپیډ اپ شوی دی زه اوس کم اکچوال ټایم چې باقي زه پیپر مکمل کولی شم دا راته لږ ووایه چې بیا کوم ټیچرز دي یا کوم هلکان دي سټوډنټس دي د هغې ستاسو سره رویه څنګه ده تاسو سره دغه څنګه وي تاسو د هغې دا خو لکه ځان نه محسوسوئ چېرته چې یاره زه د دې ونه یا کمتری یم یاستئ نه الحمدلله زما ټیچران ډېر ښه دي او بل هغه ما د یو نارمل انسان په شان کنسیډر کوي او دغه وجه ده چې زه په دې یونیورسټۍ کې یم که دوی چېرته زما ملګري یا زما ټیچر زه یو ډیسیبل کنسیډر کولی نو مطلب هغه یونیکنیس او هر څه دا په ذهن کې راغلی یو سایکالوجي افیکټ دی که نه چې کله انسان یونیک شي نو هغه مطلب احساس کمتري یا څه هغه به ما محسوسولی ما به دا کنټیو کړی نه وی بل بیا زه کور ما به سبق دومره ویلی نه وی نو زما ټیچران او زما ملګري هغه ډېر ښه دي چې هغه زما یو نارمل انسان کنسیډر کوي بل زما سره یو داسې یونیک رویه یا بیهیویر داسې نه کوي
څه ارادې مخکې څه دي څه به جوړېدل غواړئ په کومه طریقه د ملک خدمت کول غواړئ ان شاء الله زما خو ماسټر ته اراده ده او بل دا دی چې یو سوشل ورک او د یو داسې معاشره زما جوړول پکار دي یو داسې میسج کنوي کول چې دا دې خلکو باره کې یا نور خلک مطلب ډیسیبل خلکو باره کې دا میسج کنوي چې دا یوزس پارت اف سوسایټي نه ده لکه څنګه چې ډیولپ کنټریز کې دي هغه یو میسج دی هغه نه هغه کار اخیسته کیږي او مطلب هغه خبره برو د سیزه پاکستان کې دا غواړم چې د یو معاشره شي او ډیسیبلز باره کې دا خلک د سوچ او تصور نه کوي بلکې هغه یو پارت ګڼي او هغه دغه حقوق میلاو شي بل لارې چې موږ کوشش بداوي چې کم زم د صوبې کم سلیبس چې دی باقي د دې خلکو باره کې یو چیپټر یو سبق واچي چې د خلکو مطلب هغه ذهن کې نه ماشومانو چې دا یوزس پلاټ یا داسې نه دي یا یونیک خلک نه دي بلکې زنګ په شان دي دا به ان شاء الله زما کوشش وي وسم کوم او په فیوچر کې به هم کوم ان شاء الله حاضر درته لږ ووایي چې ستاسو په شانې کم نور سټوډنټس دي هغه کوم وګورو نو هغه بیا ځان ډېر کمزوری ګڼي او هغه نه تعلیم حاصلولی شي نه بیا بل څه کوي او د بل په اسره باندې خپل ژوند تېروي هغه خلکو ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ هغه سټوډنټس وي هغې ته څه پیغام ورکول غواړئ زما هغې ته دا پیغام دی چې هغه دې کوشش کوي او چې خلک سوي هغه مطلب خلک سوي هغه باره کې ته سوچ نه کې چېرې دا خلک به سوي دا به دا سوي بلکې هغه مخکې تلل څه چې زړه غواړي هغه کول غواړي او خلک ډېر هر سوي هغه مطلب هغه باندې تصور او هغې خیال هغې ته نه دي کول پکاره اجاز د دوی سره خو زمونږ خبرې اترې وشوې دوی ډېره ښکلې یوه خبره وکړه چې کله ما امتحان ورکوو نو په هغې کې ما د دوی ته د ایکسټرا ټایم دپاره د دوی نه ډیمانډ وکړو چې ما لږ ایکسټرا ټایم راکوي نو هغې ما ته وویل چې داسې هېڅ قانون موږ سره نشته چې په هغې کې موږ دغه وکړو او ما ته څه ایکسټرا ټایم لکه را نه کړو خو بهرحال بیا دغه ایشو چې کوم وانه په مشرق اخبار کې چې کله موږ اوچته کړه نو د هغې نه اخوا چې کوم بیا نو عاطف خان چې د تعلیم وزیر هغه په دې باندې یو اکشن واغستو د ماشوم ته چې کوم نو د اضافي ټایم میلاو شو تاسو تپوس کول غواړئ سټوډنټ نو موږ سره ولاړ دینه دا تپوس کول غوښتلو چې دا په انجینیرینګ کې کم سیکټر طرف ته روان دی الکټریکل طرف روان دی میکانیکل طرف ته روان دی سیول طرف ته روان دی نو د تپوس له کول پکار دی قادر دغه لږ وایي تاسو کوم دغه ستاسو کوم دا کوئ سیول دی موږ خو دغه انجینیرینګ او په انجینیرینګ کې بیا چې کوم مختلف شعبې دي هغه کومې شعبې تاسو ته دي جی زه سیول انجینیرینګ کوم یو ټي پي شاور نو دغه سیول کې مخکې تاسو به څه دا کولی شئ زما خو خپل برج انجینیرینګ او یا سټرکچر انجینیرینګ ته اراده ده ان شاء الله صحیح د هغې لپاره اوس نو ستاسو دغه روان دي کوم کنسټرکشن دا کولی هغه پیپر ورک کولی هغه ستاسو جاري دی روان دی اوس خو نه دی ان شاء الله کوم مطلب هغې لپاره موږ ځان تیارو هغه فیلډ لپاره او هغې لپاره هم کوشش کوم زه چې زه برج انجینیرینګ یا سټرکچر یا هایوے انجینیرینګ کې زه سلیکټ شم او هغه ماسټر باقي وکړم بل زه کوشش کوم چې زه یورپین کنټریز نه وکړم ډېره ښه خبره زه وکړم نو ښه به وي ارشاد صاحب ډیره د فخر خبره ده بهر ملک جی ډیره د فخر خبره ده د سټوډنټ خبرې موږ واورېدې یقینو کې دومره خوشحاله شو خو بیا د افسوس مقام زموږ دپاره دغلته دی چې زموږ ګورنمنټ لکه څنګه چې تاسو هم خبره وکړه چې هغه ایکسټرا ټایم نه ورکړی کېدو او موږ دې خلکو ته بالکل هغه شانتې نه ګورو څنګه چې زموږ عام خلک دي بلکې موږ سپیشل خلک دي بالکل سپیشل ورته ویل هم نه دي پکار که نه څنګه نارمل یو څنګه موږ یو دغه شانتې دوی هم دي بالکل هغه خپل ځان اړو ګڼي نه چې زه یو ما کې څه کمی دی بالکل د عام چې کوم سټوډنټ دي زه عام یو سټوډنټ یم هغه خپل کمی بالکل هغه نه محسوسوي او چې څنګه بلکې ډېر خلک داسې چې هغه غواړي چې په یو ټي کې ایډمیشن هغې غواړي کول غواړي هغې ته ایډمیشن میلاو نه شي او دغه چې کوم دی قادر ستاسو مخې ته دی چې هغه دغه یو ټي کې هغه ته هم ایډمیشن میلاو شوی دی بالکل صحیح بالکل صحیح ډېره د خوشحالۍ خبره ده جي ډېره زموږ دپاره د فخر خبره ده چې داسې ځوانان چې دي نو هغه زموږ د معاشرې حصه ده او دومره ښه لګیا دي هغه تعلیم حاصلوي ارشاد صاحب لږ نورو ملګرو طرف ته ورشي هغې نه هم لږ تپوسونه کوو او خاص کر دا تپوس ته یو کړي چې یاره دا انجینیرینګ چې کوم دی نن سبا خو موږ دا کتل چې یاره ډېر زیات بېروزګاره دي بیا د دې څه دا شانتې یو یونین یا دا شانتې څه چې کوم دی دي څه لکه اوس څنګه د ډاکټرانو وي ینګ ډاکټر اسوسییشن د دې څه اسوسییشن وغیره شته که نشته صحیح ټیک شو موږ سره نور هم ملګري ولاړ دي هغې سره هم خبرې کوو راشئ تاسو روزانه ډېره مهرباني لږ خپل نوم راته ووایئ روزانه او دا راته لږ ووایئ چې که موږ وګورو ډاکټران چې کوم وي نو هغه خپل تعلیم مکمل کړي 15 کاله د هغې نه وروسته که بیا سرکاري جاب ورته میلاو نه شي نو د هغې نه وروسته هغه خپل ځان له یو کلینیک ولاو کړي دغه شانې چې تاسو کله انجینیر د خپل 15 کاله ډګري تاسو پوره کوئ نو د هغې نه وروسته تاسو ته جاب څومره مواقع
جی زما نوم تیمور شاه دی او زه میکانیکل انجینیرینګ سټوډنټ یم او سر ټول نه مخکې خبره دا چې زه د مشرق ټي وي ډېر زیات شکریا ادا کوم چې تاسو راغلي او زمونږ یو ټي کې تاسو د پروګرام ارینج کو او دا یو ډېر ښه انیشیټیو دی زه ډېر خیر مقدم کوم او سر پهله خبره خو دا چې د انجینر چې دی لکه ډېر زیات پروډیوس کیږي او یو ټي نه خو سر صرف کوالټي پروډیوس کیږي لکه دغسې انجینر دي چې هغې ته خو دغسې څه موقع نه چې هغې له جاب نه یا بله مسله نو هغې ته لایک هر کمپنی دا پریفر کوي چې موږ ته د یو ټي سټوډنټس پکار دي دله چې دلته موږ سره هر فیسیلیټي اویلیبل ده لکه چې یو د میکانیکل انجینرینګ سټوډنټ دی نو هغې له ورکشاپ اویلیبل دی دغه د سیویل انجینر سټوډنټ دی یا کمپیوټر ډپارټمنټ سټوډنټ دی نو هغې ته خپل فیلډز الریډي پرووایډډ دي لکه چې اوس د ایم بی بي ایس سټوډنټس دي نو هغې ته الریډي خپل کالج کې یا خپل یونیورسټۍ کې هاسپټل نه ملاوي یا خامخا خپل چې کورس پوره کړي نو اله بار ځي بټ الریډي موږ ته دلته یو ټي کې هر څه پرووایډ کړي دي لکه موږ ورکشاپس دي دلته زموږ خپل دلته لیبارټریز دي لایبرریز دي هلته موږ ځو او خپل لکه الریډي زموږ دلته ټریننګ شوي هغې نه پس موږ چېرته ځو لکه جاب لپاره نو خلک زموږ خیر مقدم کوي چې هغه موږ ویلکم کوي اینډ سیکنډ دا چې هلته لکه څه جاب زموږ ته ایشو یا څوک پاتې شي پکې یا جاب ویکینسیز نه نو هغې له علاوه د سیویل او د میکانیکل حتی کې د ټول انجینیرینګ د بزنس ډېر زیات مواقع دي لکه تاسو خپل کنسټرکشن بزنس شروع کولی شئ تاسو خپل د ماشینونو بزنس شروع کولی شئ تاسو خپل سافټویر کمپني جوړولی شئ لکه انجینیرز اپورچونټي مواقع ډېر زیاتې دي نن سبا که موږ وګورو د یو ای ټي پېښور نه په کال کې ډېر سټوډنټان فارغېږي نو تاسو څه ګڼئ چې په دې ملک کې دومره دغه شته د هغې لپاره جاب دومره اپورچونټیز شته چې هغې ته هر یو ته جاب میلاو شي جی زه خو دا وایم چې نن سبا د لکه جاب ریټ چې هغه زیات شوی دی او زموږ د ان امپلایمنټ ریټ ډے بای ډے کمیږي او دا د ګورنمنت نیو ګورنمنت دا او لکه آخري وخت روان دي د ټول لکه خپل ټول زور لګولی چې موږ خپل نوجوانانو ته خپل کمیونټي ته دغسې لکه مواقع پیش کړو چې هغه ترې نه فایده والي اوس چې څنګه جابس خبره ده نو لکه وی آر سیټسفاید لکه نور څه چې دې نه ښه وي نو اټس بیټر اور لکه اوس هم سیټسفای یو تاسو د یو ای ټي یو سټوډنټ یې جی اجاز ارشاد صاحب ډېر تاسو کوي چې دا سی پیک را روان دی نو په دې هکله باندې انجینیر څه دغه پریویلیجز ملاوي دي شي بالکل سی پیک چې کومه یو غټه منصوبه را روانه ده په دې کې تاسو څه ګڼئ چې د یو ای ټي سټوډنټس په دې کې څومره کردار د هغې د څومره فواید ملاوي دي جی سی پیک باره کې به زه دا خبره کوم چې سی پیک از ا گیم چینجر انشاءالله تاسو به وګورئ زه په خپل هم دغسې انجینیرینګ سره زما د نور سایډز باندې هم زما خیال وي سوچ وي نو سی پیک باره کې ما سټډي کړی ده نو سی پیک دا دی چې انشاءالله اراوند ان 2030 پاکستان ویزا به د امریکن ویزا نه هم زیات ګران بشي او لکه خلک به وایي چې موږ دلته راشو دې له چې دا د ورلډ بزنس هب بشي بله خبره دا چې اوس سی پیک از ان انیشیل سټیجز او دا سی پیک چې دا لکه اوس سټارټ شوی ده او یو لوکل کمپنی چاینیز لوکل کمپنی ما هغه ورځ وکتو نو هغې ته اراوند 4,000 engineers پکارو 4,000 engineers is a very very big amount چې یو لوکل کمپنی دغسې وایي چې موږ ته 4,000 انجینیرز پکار دي نو تاسو لږ سوچ وکړئ چې نور کمپنیز به راځي نور انویسټمنټ به کېږي نو د بار ملک نه به خلک راځي او دلته به جاب له راځي نو انشاءالله زموږ یوث چې دی هغه به ان امپلایډ به نه پاتې کېږي صهیبا دوی خو ډېرې ښکلې خبرې وکړې چې او دوی ډېر مطمئن هم دي چې کوم دا زموږ دوی چې کوم شعبه ده نو په سی پیک او نور وایي چې جاب به هېڅ مسله موږ ته نه وي انشاءالله ارشاد صاحب الله دې کړي الله دې کړي چې زموږ د ملک چې کوم انجینیرز دي کوم چې بېروزګاره ناست دي نو هغه داسې منصوبو سره چې دي هغوی په کار باندې شي ارشاد صاحب کوشش وکړئ چې دغلته کومې فیمیل وي جنکۍ وي انجینیرز کو هغوی سره تاسو خبرې وکړئ ارشاد صاحب دوی نه پوښتنه وکړئ چې زموږ جنکۍ چې دي نو هغه انجینرینګ سایډ ته دومره کمې ولې راځي وجه څه ده صحیح جی ډېره مهرباني لږ خپل تعارف به وکړئ کم ډسپلین دی ستاسو او بیا به دا ووایئ چې فیمیل موږ وګورو نو د انجینیرینګ دغه ته ډېر کم راځي دا څه وجه ده د انجینیرینګ د هلکانو فیلډ دی صرف جی زما نوم مهرالنسا دی او زه کمپیوټر سیسټم انجینیرینګ سټوډنټ یم فاینل ایئر کې یم څنګه چې تاسو ووایئ چې جینکۍ ډېرې زیاتې کمې دي نو دا زموږ د خلکو یو مسکانسپشن دی چې ټیکنیکل فیلډ کې لکه جینکۍ ډېرې زیاتې کمې وي او چې کم دی نو ټیکنیکل فیلډ کې هغوی نشي چلیدی خو جی دا زه بالکل هم د دې خلاف یم د دې خبرې ټیکنیکل فیلډ کې هم جینکۍ چلیدی شي هر یو فیلډ کې چلیدی شي دا چې کم دی یو کانسیپټ جوړ دی چې 800 دی کې به جینکۍ چلیږي ما لکه په خپله کتلې دی زه چې کله د یونیورسټي ته رالم نو جینکۍ کم
کمې وي خو چې څومره جینکۍ وي هغه په دې فیلډ کې ډېرې زیاتې ښه وي مخکې هغوی ډېرې زیاتې سکسسفل شوې او چې څومره وي هغوی اوس ماشاءالله خپل جاب کوي دغه کوي او موږ هم چې کم دی نو یونیورسټي کې موږ ته ډېر زیات ښه ماحول میلاو دی دلته چې کم دی کم زموږ ایجوکیشن چې څومره جینکو ته دغه ماحول چې کم دی هغه ټول ډېر زیات ښه دی موږ جینکو ته چې څومره اپریسیشن وي او څومره سپورټ ورکړل کېږي هغه ډېر زیات ښه دی دلته لږ او جی تاسو مخکې څه فیوچر پلان کړی خپل تاسو نو زما خپل طرف نه هم دغه دی چې مخکې مې MS ته اراده ده او زما مخکې جاب ته مې اراده شته لکه زه به خپل په فیلډ کې خپل کریئر کنټینیو کوم زما دا دغه نشته چې زه به کریئر چې کم دی هغه ارشاد صاحب ارشاد صاحب دوی نه پوښتنه وکړي چې کم د انجینیرینګ دا کمې څانګې چې دي د دوی کمې څانګې سره تعلق دی او جینکو دپاره خاص کر کومه یو چې د نو هغه ښه ده صحیح تاسو زه یو بل انټرسټینګ خبر وکم کله چې د دوی ټیسټ و نو پای کې موږ د فیمیل چې کوم سټوډنټس هغې سره خبرې وشوې چې تاسو د دې فیلډ ته جینکۍ ولې دومره کمې راځي نو هغې ډېرې دغه دلچسپ خبره ماته دا وکړه وایي زه په خپله هم میډیکل ټیسټ به نیکسټ ویک کې ورکوم خو دا صرف پریکټس کوم په دې باندې او بلکې دوه درې سټوډنټس هغې دا خبرې وکړې نو واقع دی چې دې فیلډ ته جینکۍ کمې راځي خو دې سټوډنټ خبره وکړه چې کمې جینکۍ هم دې فیلډ ته راځي نو هغه ډېر کمیټډ وي او هغه ډېرې ښې دغه وي تاسو راته لږ دا ووایئ چې تاسو خپل کومه شعبې ته کومه څانګه ده ستاسو چې هغه کې تاسو مخکې دغه خپل تعلیم جاري زما خو اوس کمپیوټر سیسټم انجینیرینګ دی او دا فیلډ کې زه کافي ښه یم کافي کمفرټیبل فیل کوم او مخکې مو هم د MS اور دی هم په دې کې چې کوم دی زما اراده ده مخکې تلو کې لکه که جاب کې دغه وي یا MS کې وي یا انشاءالله که PhD زما اراده شوه نو هم په دې فیلډ کې به وي زما تاسو ځان لپاره دا شعبه ولې سلیکټ کړله په دې کې څه دغه چې تاسو دا په دې کې اصل کې داسې دي چې کمپیوټر سیسټم انجینیرینګ کوم دی دې کې جینکو ته زیاتر آفس ورک ملاویږي او نور چې کم دی هغه زیاتر لکه فیلډ ورک وي نو هغه جینکو دپاره اسم ګران شي ارشاد صاحب بل دا چې کمپیوټر سیسټم کې اسم لکه جینکۍ ډېرې زیاتې راځي IT CSIT زموږ سره یو ډپارټمنټ دی هغې کې جینکۍ زیاتې وي نو مین ریزن دا و چې ما ته زما کله ایډمیشن کېدو نو ما ته امیم دغه ویل چې لکه فیلډ ورک دی الکټریکل انجینیرینګ سیول انجینیرینګ نو کمپیوټر سیسټم کې دا دی چې جینکو دپاره دغه زیات ښه وي څه ګڼئ چې کوم فیمیل سټوډنټ چې کوم وي جی اجاز ارشاد صاحب دې ته پوښتنه کوي چې آیا دا فیلډ تک دې ته سم مسله ده د کور طرف نه د کلچرل خبره ده جینکۍ ولې فیلډ ته نه ځي بالکل جی او کنه دې وایي دا ټف جاب دی ځکه یې موږ نشو کولی صحیح ده تاسو خبره وکړه چې زه کمپیوټر سیسټم ځکه کوم چې دې کې ناستې کار دی دې کې فیلډ جاب نه وي نو زنانه کوم فیمیل سټوډنټ چې کوم زموږ دي فیمیل انجینیر دي هغه د فیلډ نه ولې یېرېږي یا فیلډ ته ولې نه دي اصل کې زموږ دلته کې معاشره داسې ده زموږ د خلکو چې کم دی لږ کنزرویټیو مایند وي نو فیلډ ورک کې جینکۍ لکه دا زه نه وایم چې جینکۍ کمزوري دي جینکۍ کمزوري نه دي اصل کې دلته خلک داسې دي او معاشره داسې ده که نه چې هغه لکه جینۍ مجبوره کړي چې هغه کمزوري شي نو جینکۍ هغې ته هغه ماحول داسې میلاو نه شي دومره کمفرټیبلټي هغې ته میلاو نه شي نو هغوی بیا ځکه لږ فیلډ ورک نه یېرېږي تاسو وایئ چې معاشره کنزرویټیو ده او د دې وجې نه فیمیلز چې کومه دي نو هغه فیلډ ته تلل نه غواړي نو دا به ټول عمر موږ همدغه وایو چې موږ معاشره کنزرویټیو د دې لپاره څه کول پکار بالکل جدا کوېشن و داسې نه پکار دا سوچ چې کومه ده موږ څنګه چینج کوو سوچ بالکل په ایجوکیشن باندې هم چینج کیږي او سوچ چې کم دی ډېر خلک داسې دي چې ایجوکیشن به یې ډېر زیات وي خو سوچ یې ډېر دغه وي ډېر زیات هغوی کنزرویټیو وي او ډېر زیات تنګ نظره وي خو دا خبره بالکل غلطه ده زه وایم چې فیمیلز ته پکار دي چې مخکې راشي او بیا ټیکنیکل فیلډ کې چې چېرته جینکۍ ډېرې زیاتې کمې دي هلته مخکې راشي او دا پروف کړي چې جینکۍ د څه شي د چا نه کم نه دي ارشاد صاحب دوی نه پوښتنه وکړي جینکۍ راځي سټوډنټس راځي جی ارشاد صاحب دلته یو بله فیمیل هم ولاړه ده تاسو کاینډلي هغې نه تپوس وکړئ چې ستاسو څه فیلډ دی او ستاسو چې کوم دی آیا دا په فیلډ باندې به ځي که نه آفس کې دننه کار دی बिल्कुल मंग सर अब्बल फीमेल हूँ वलाड़ा मंग बदागी सर हम खबरें को आपका बहुत शुक्रिया मशरिक को आपने टाइम दिया आप ये बताइएगा कि आपका कौन सा शोबा है और इसमें आपने यहाँ पे आके ये क्यों आपने सेलेक्ट किया है मैं भी कंप्यूटर सिस्टम डिपार्टमेंट से हूँ सबसे पहले मैं मशरिक चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने यूनिटी के स्टूडेंट्स को जो है मौका दिया कि वो अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में जो है वो आप लोग को बता सकें कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं और कंप्यूटर सिस्टम डिपार्टमेंट
मतलब ये फील्ड मैंने खुद इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेरे कज़न्स हैं जो ग्रेजुएट हुए हैं, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप जो है वो कंप्यूटर सिस्टम डिपार्टमेंट में ही एडमिशन लें। यहाँ पर टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं हमारे डिपार्टमेंट के, और गर्ल्स को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। यहाँ पे सोशल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं जिसकी वजह से गर्ल्स में बोल्डनेस आती है, कॉन्फिडेंस आता है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जो है गर्ल्स को हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है। तो अक्सर हम देखते जी इरशाद साहब द्वीना पुख्तना की शिलगप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के द जिनको तादाद दुम रकम दे अलकान डेर सेवा दी नो चरतैयर हमारा चरतागी दा खुदा की ने चेहरा दल खुदा अलकान मशरीदा जिनके डेर कमी दी नो अगी लग साइड साइड ता अलग अलग दगा की सदा से प्रॉब्लम खुनिश्ता। यूनिवर्सिटी में आके आपको ऐसा तो कभी फील नहीं हुआ है कि यहाँ पर फीमेल्स कम है, मेल ज़्यादा है, उनकी वजह से कोई प्रेशर वगैरह इस तरह तो कुछ आपको इसका सामना नहीं करना पड़ा? नहीं, स्टार्ट में क्योंकि मैं ऐसे कॉलेज से आई थी जो कि को नहीं था ना, जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स थी। जब स्टार्ट में यहाँ पे आए थे तो थोड़ा सा ऐसा फील होता था, लेकिन फिर आखिर जैसे हम वीक्स गुजरते जाए टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव थे, उन्होंने हमारे गर्ल्स को बहुत प्रेफरेंस दी हर चीज़ में। अभी डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं यूटी की जहाँ पर मैं खुद भी जो हूँ वो उनकी मेंबर हूँ, कुछ में एग्जीक्यूटिव हूँ, कुछ में जनरल मेंबर हूँ। और यानी कि उन्होंने कभी ऐसा हमें फील ही नहीं होने दिया कि लड़कियों के लिए जो है वो सोसाइटी में आना ठीक नहीं है या वो सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। आज भी अगर आप देखें तो जितने जब यहाँ पे बॉयज़ का इंटरव्यू हो रहा है तो साथ गर्ल्स को भी जो है वो मौका मिला है कि वो भी अपना जो है वो अपने व्यूज़ शेयर कर सकें। अक्सर हम देखते हैं कि वालिदैन की एक ही ख्वाहिश होती है कि मेरी बेटी डॉक्टर बनी, और वो डॉक्टर ना बनी तो फिर फार्मेसी वगैरह इन फील्ड में। उन वालिदैन को, इन माओं को आप क्या पैगाम देना चाहती है कि यहाँ पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में भी आपको एक अच्छा माहौल मुयसर है? क्या पैगाम देना चाहिए आपको? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि एजुकेशन जो है वो गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिकल करें, आप डॉक्टर बने, ठीक है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियर बने। एजुकेशन जो है वो गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरा मैसेज है उन तमाम पेरेंट्स को जो ये समझते हैं कि लड़कियों को आगे जो है वो नहीं पढ़ना चाहिए। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, ये हमें कॉन्सेप्ट अभी अपने माइंड से दूर कर देना चाहिए। और मैसेज तो ये है कि यहाँ पर तो जितनी मेरे ख्याल से यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं गर्ल्स को, शायद इंजीनियरिंग के अलावा किसी और फील्ड में मिल सकें। अगर आप टीचिंग का देख लें तो वहाँ पर टीचर्स तो आपके पास हर तरह के जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इतनी काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं, तो वहाँ पर जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में गर्ल्स के लिए बहुत ईजी है। मेरा अपना भी यही प्लान है फ्यूचर का कि इंशाल्लाह अगर पहले तो मुझे यकीन है कि जॉब का कोई मसला नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो मेरे अपने कज़न का सॉफ्टवेयर हाउस है, उन्होंने भी यूटी से ही ग्रेजुएट किया, तो इंशाल्लाह मैं वहीं पे आगे जाऊँगी इंशाल्लाह। دوی خبرې هم تاسو واري صویبا دی وایي چې خپل فیوچر دوی مو ډیر روښانه ویني او وایي چې فرض که ماته جاب ملاو نشو دغه سافټویر هاوس کې دغه بزکومه او والدین ته ماغي دا پیغام ورکو چې د جنکو تعلیم چې کوم دی هغه ډیر مست دی، ضروري نه چې هغه یا ډاکټر جوړ شي یا انجینیر جوړ شي، هر داسې خبرو کې هغه ته تعلیم ورکول پکار دی۔ شاه صاحب د خوشاله خبر ده چې زمونږ جنکې چې دینو کو په لږ تعداد کې دي خو بیا هم انجینیرینګ سایډ ته روان دي۔ ها جی ارشاد سے دین دا پوسټ کول پکار دی چې تاسو وخت چې کوم بل فرند اغم کمپیوټر سیستم ته روانه و او بیا دی جنرال خبر وکړه چې ایجوکیشن صرف پکار دی، خبر صرف د انجینیرینګ روانه ده، لکه مطلب ته موږ انجینیرینګ سیکشن چې کوم دی هغه ټارګټ کړی دی، فیمیل چې کوم دی لکه تاسو وخت په خبرو کې وی چې جنکه چې کوم 500 ټیسټ کې پیر شوی وي، صحیح ده؟ یو کوېشن جوړیږي چې آیا زموږ د ایجوکیشن سیستم کې چې کوم هغه رټه سیستم دی په هغې باندې چې کوم هغه جنکې هغه های مارکس والی لکه دا یو تاثر دی په معاشرې کې، د هغې نه یاره ده او که نه هماغه فیلډ مسله ده؟ یہ بتائیے کہ ہم آپ نے بھی کہا، آپ کی جو دوسری فرینڈ ہے اس نے بھی کہا کہ ہم کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ میں ہیں، تو یہ جو کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ ہے آپ کیا سمجھتے کہ یہ فیمیل اسٹوڈنٹ کے لیے یہ بہتر ہے؟ मेरा तो ये ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर है ये फ़ीमेल्स के लिए, क्योंकि वही बात कि फ़ील्ड वर्क का ज़रा लड़कियां खुद भी घबराती हैं थोड़ा फील्ड की तरफ जाने में। इसमें ये एक होता है कि इंटर्नशिप्स बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है गर्ल्स के लिए, ऑफिस वर्क होता है जो कि आलमोस्ट हर लड़की का ही ड्रीम होता है कि वो ऑफिस वर्क करे। तो इसलिए कंप्यूटर सिस्टम जो है वो मेरे तो ख्याल से, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड में हूँ, बाकी फील्ड का मुझे इतना पता नहीं है, तो मैं तो यही कहती हूँ कि ये ज़्यादा अच्छी है गर्ल्स के लिए। आपकी क्लास में और कितनी फीमेल स्टूडेंट
स्टूडेंट है? मेरी क्लास में मेरे सेक्शन में जो है वो 12 हैं और मेरे बैच में जो है 22 गर्ल्स हैं। اجازه یو ډیره ښکلې خبره دی وکړه چې 22 سټوډنټ چې کوم دي فیمیل نو هغه د دوی په دغه شعبه کې چې کوم دي نو هغه دی او کوم وګورو زیاتره سټوډنټ هم دغه دي. صحیح شه بس دا ډیره د مطلب دا خوشاله خبر ده چې چلې لګي دي خودي خو صحیح کنه هغه خپل چې دینو ځانې الته شوکړي چې موږ جنکې چې دینو موږ انجینرینګ هم کولی شو. ارشاد صاحب نور سټوډنټ تاسو سره ولاړ دي زم چې تاسو هغه طرف ته ورشه وغي نوم دا پښتنه وکي چې الکان انجینرینګ ته پمنډه منډه روان دي خو اخره کې حالات هم دی چې په کورونو ناسي نو ولې دا داسې کیږي زموږ چې دینو انسټیټیوټ دومره پاورفل نه دي هغه چې دینو هغه سبقونه دومره ښه نه دي چې کوم پرایویټ سیوا شوي د دې په وجه باندې انجینران غریبانان لګیا دي هغه سخت ټایم نه تیریږي. صحیح ډیره مهرباني روزانه تاسو به تلک دا وایي چې کوم وګورو په هر کال ډیر زیات سټوډنټ فارغيږي او بیا یو بل یو انټرېسټینګ دغه موږ دام کتلې دا چې دا کم لایسنس کې دوی ته میلاو شي دوی دغه چوي نو دا هغه بیا په سلګونته پیسو باندې چرته ټیکدار میکدار ته ورکی دغه سیز لګ دغه شوی دغه ورک تاسو وایي ټول مخکې خو زه تاسو ته هر کله هم تاسو زموږ یونیورسيټي ته راغله او زموږ د موکاره چې خپل خیالات اظهار وکړو تاسو چې څنګه دا خبرو که چې پی سی کارت خبره ده نو کومه مخکې کمپیریزن د دې ټایم سره وکړو دا سیز به مخکې ډېر زیات وو خو موږ اوس ډېر بیټرمنټ طرف ته روان یو دی باندې ډېر کار شو او د سټریکټ ابزرویشنز دي باندې نو دې حق له سره ډېر کار شوی دی او اوس انشاءالله انجینرز د پر ډېر ښه موقع مې ملو شوي دي چې کم اکچوال انجینرز دي چا کې سکل دي چا کې ټیلنټ دي اوس موستلی داسې انډسټریز دي داسې سافټویر هاوسز دي چې هغې دې ته نه ګوري چې د سره پی ایس سی کارډ شته او که نه هغه دې په سکلز باندې ډیپینډ کوي که دې سټوډنټ سره سکل شته نو هغې ته اپورچونټي میلاویږي اور ټیلنټ قدر اوس شروع شو دلته. ارشاد صاحب تاسو زموږ आवाज درځي؟ جی جی راځي اجازه ښه ارشاد صاحب دا راته ووایي چې هغه لږ د سټوډنټس دا تپوس وکړي خاص کر زه خو به وایم چې سیول انجینران چې کوم وي ځکه د هغې خو اوس هغه ټایم را روان دی او د الکتریکل والا چې دا سی پیک د وجې نه چې کوم دی خامخا روډز به جوړېږي کنسټرکشنز به کېږي نو هغې دپاره چې کوم دی سیول انجینرز به ډېر زیات مین اهم رول وي نو څه ګوري د دې خپل فیوچر په سی پیک کې؟ صحیح دی بالکل ډیره مننه روزانه لږ خپل تعارف را سره وکړئ کوم ټیکنالوژي ستاسو او تاسو نه زه دا کوېسچن کوم چې هغه یو زموږ سټوډنټس وي انجینیرز وي چې هغه خپل دغه د سره لږو پیسو لپاره چاله ورکړي او په هغې باندې هغه گپ شپ وشي او کرپشن او هغه کیسو کې دا بیا انوالمنټ راځي دغه خلک ولې په دې مجبوره شي چې دا کوي؟ السلام علیکم زما نوم نعمت سردار دی کیمیکل ډپارټمنټ سټوډنټ یم 5th سیمسټر زه ستاسو خبرې دا جواب درکوم چې کوم سټوډنټس لکه فارغ شي هغو ته پی سی کارډز میلاو شي نو هغه اصل کې دا کارډز د دغې د وجې د هغو لکه یا ټیکهدار لا یا مختلف کنسلټنسي وال چې کوم دي هغو له دا ځکه ورکوي چې کوم ګورنمنټ جابس دي هغه ډېر لیمیټډ دي هغو ته جابس نه میلاویږي نو دغه شان د بېروزګار ناستې کله یو ځای پرایویټ جاب کې کله بل انډسټري کې یو د بل ځای دغه شان د پرایویټ جابس پسې ګرځي نو د هغې د وجې هغو چې لکه مطلب ټیکهدار لا یا داسې دغه پی سی کارډ خرڅ کړي لکه خپلې پیسې او دغې په ورکړي نو هغو لکه د پرایویټ جاب چې کم کوي د هغې نه لږ زیاته سیلري والا هغو ورکړي نو دغه مین وجه ده چې جابس ډېر لیمیټډ دي نو هغې د وجې دا خپل پی سی کارډز او دا خرڅوي. تاسو څومره سټوډنټ وي تقریبا ستاسو په خیال انجینر ساري چې هغه دا خرڅوي زیاتره خرڅوي که هغې څه نسب دا کوي نو تقریبا چې زما لکه موږ اوس لا داسې فارغ شوي نه خو چې لکه کم ذهن کې دغه دی لکه کم مخې ته څوک لیدلي نه نو تقریبا 50-50 چې لکه موږ خپل ریشو وولو نو داسې لکه 50 به دي لکه 50% سټوډنټان چې کوم دي انجینر چې کوم فارغ شي هغه د خپل پی سی کارډ لکه مختلف ټیکهدار او دغې له ورکړي هغه خرڅ کړي او نو کوم 50 سټوډنټان چې کوم دي هغه دا راته لږ وایي د سی پیک یو ډېره لویه منصوبه را روانه ده دغه منصوبه کې ستاسو د سټوډنټس څومره کردار دی په هغې کې به روډونه جوړېږي په هغې کې به ډېر نور دغه کېږي په هغې کې ستاسو څه کردار دی؟ جی دا سی پیک کوم منصوبه چې روانه ده دا ډېر زیات مفید ده لکه زموږ د خاص کر کې پی کې دپاره بلکې اورال پاکستان دپاره هغې کې مختلف کم ټیکنالوجیز وال چې دي په کې سیول شو انډسټریل شو کیمیکل شو دې ټولو انجینرز دپاره چې دا ګوډ اپرچونیټي ده او انشاءالله چې پاکستان دپاره کم زموږ د سټوډنټانو دا چې فارغ شي انجینر دا یو ښه انسټیټیوټ دی یونیورسټي اف انجینرینګ اینډ ټیکنالوجي پېښور نو انشاءالله چې دې ته پکې هم اپرچونیټي میلاو شي د جابس نو لکه دا سی پیک کم پروجیکټ چې دا به انشاءالله ډېر زر هم کمپلیټ شي او ډېره فایده به انجینرز ته هم ورسي پاکستان ته به هم ورسي او ارشاد صاحب تاسو زما آواز اورئ؟ ارشاد صاحب تاسو زما آواز اورئ؟
जी अच्छा इरशाद से د دې سټوډنټس نه تاسو کې و اکثر مونږه کتلې دي چې ډېر انجینیر چې کوم وی سټوډنټس چې کوم وی هغه په خپل مرزي انجینیرینګ ته نه راځي هغه باندې د مور خپل یو ډنډې چې نه ته انجینیر جوړيږي ته انجینیر جوړيږي دلته څومره داسې خلک دي چې کوم هغه په خپل مرزي راغلي او څومره سټوډنټ دي چې کوم د مور خپل په ډنډې راغلي ٹھیک شو بالکل تاسو ته لږ دا مو وایي چې اکثر که موږ وګورو نو د والدین هغه بیا خبره کوم چې دوه چایس وي یا به دا ډاکټر جوړیږي یا به انجینیر جوړیږي نو ستاسو د والدین څه چایس و هغې هم وایي چې دا به ډاکټر جوړیږي تاسو انجینیر ته راغلی که نه د هغې هم دا خواهش و چې دا زما بچی انجینیر جوړ شي زما د والدین دا خواهش و چې زه ډاکټر جوړ شم ما په پسې کې پری میډیکل کړی خو زما خپل چایس چې هغه انجینیرینګ و نو چې کله بیا فرست ټایم باندې د میډیکل لپاره کلیر نه کړو نو ما بس زه لکه ما بیا میډیکل سټډي ونه کړه خو ما ایډیشنل میتھس وکړو او زه لکه خپل چایس مې بیا برقرار وساتو او د هغې د وجې بیا زه رالم انجینیرینګ ته نو تاسو څنګه چې همدلته ستاسو کوم نور فرینډز دي هغه هم دغه شانې بای چایس راغلي که همدغه شانې والدین په دغه راغلي نو میکزیمم چې دی هغه خو بای چایس راغلی دي خو څه پکې بس ایکسپشنل کیسز پکې چې هغه والدینو په چایسز باندې هم راغلي تاسو کوم فیوچر چې دی په دې خپل کوم ستاسو ټیکنالوژي ده په دې کې د دې نه څومره مطمئن یې چې تاسو ته څه جاب اپرچونیټیز نور څه مواقع به وي جی بالکل موږ ته مواقع ډېرې زیاتې زموږ کیمیکل انجینیرینګ دی نو په پاکستان کې چې کوم دی کیمیکل انډسټریز هم ډېر زیات دي پکې ګورنمنټس او پرایویټ انډسټریز هم ډېر ښه انډسټریز دي نو انشاءالله چې زموږ فیوچر به ډېر برایټ او موږ ته جابز اپرچونیټیز ډېر به وایي انشاءالله بالکل دوی چې کوم دي نو د خپل جاب چې کوم دغه فیوچر دی د هغې نه ډېر مطمئن دي موږ سره نور سټوډنټ هم ولاړ دي موږ وایو چې مختصر هغې سره خبرې وکړو یو فیمیل سټوډنټ هم ده نو که تاسو وایئ چې هغې سره لږ بالکل جی بالکل ارشاد صاحب بالکل تاسو لږ خپل نوم به ووایئ دا به راته ووایئ چې ستاسو کومه ټیکنالوژي ده او بیا دغه فیوچر پلانینګ ستاسو څنګه دی او دلته تاسو بای چایس راغلي पाकिस्तान के मुस्लिम और मसीही उलमा ने मिल एज ए थर्ड सेमेस्टर जमा दे زه دلته چې دی بای چویس نه یم راغلی څنګه چې نور پیرنټس خواهش چې مطلب د هغې لوریانې چې دی هغه میډیکل ته لاړ شي یا نور داسې فیلډ دي ځکه چې دا انجینیرینګ فیلډ داسې دی چې هغه بس خلک وایي چې دا هلکانو دپاره دی که جسټ نو ځکه لږ پیرنټس بیا لږ شانت انسیکیوري خو لایک زما خپل خواهش دا و چې مطلب زه انجینیرینګ وکړم او انجینیرینګ چې دی هغه مطلب زما خپل چویس باندې دی خوایم نو تاسو انجینیرینګ کې کومه شعبه کې وس تاسو څوم سیمسټر هم دی او بیا مخکې تاسو څه ګڼئ چې د فیمیل لپاره په دې کې څومره اپرچونیټیز دي زه چې دی زه انډسټریل ډپارټمنټ کې دلته کې یم انډسټریل ډپارټمنټ دلته کې مطلب نیو دی که نه دلته کې فیمیلز مطلب دونه زیات نه نو مطلب زه دلته دا فیلډ فیکلټي ما ځکه چوز کړه چې زه خپل جونیئرس ته لایک ووایم چې دلته کې چې دی فیمیلز هم راتلی شي او فیمیلز هم دلته کار کولی شي انډسټریل انجینیر چې کوم مین د هغې چې کوم مین رول دی هغه ایز ا منیجر دی هغې ایز ا منیجر چې دی انډسټریز وغیره مینیج کوي نو مخکې انشاءالله بیا زما همدا اراده ده چې مطلب بیا زه ایز ا منیجر خپل دغه چې دی کیریئر چې دی هغه کانټینیو کله یونیورسټي کې تاسو یې دلته نو تاسو ته دغه کوم ماحول چې کوم وي هغه تاسو ته ټیک میلاویږي څه د میل چې کوم دلته خو زیاتره سټوډنټ میل دي د هغې د سایډ نه څه پریشر وغیره دا تاسو باندې څه نشته دی نه شکر الحمدلله دلته ماحول ډېر زیات مطلب موږ ته یو ډېر زیات کمفرټبل ماحول میلاویږي ټول نه زیات زموږ ایډمنسټریشن چې دی هغه ډېر زیات مطلب کوپریټیو دی موږ ته پهله خو داسې څه مسله نه جوړېږي ان کیس که داسې یو نیم څه کیس راشي نو هغې ډېر ښکلې طریقې سره هغه ټیکل کوي او مطلب ډېر ښکلې طریقې سره هغه هر څه هینډل کړي خو بیا هم مطلب دخوا پېښور یو ای ټي چې کوم دی نو هغه چې دی د هغې ماحول مطلب جنکو دپاره سپیشلي مطلب ډېر زیات ښه دی او جنکې مطلب راتلی شي ارشاد صاحب دا خو د ماحول خبره شوه هر څه کنټینیو کولی شي هېڅ قسمه کې هېڅ مسله نه وي ارشاد صاحب دا خو د ماحول خبره شوه خو دینه دا تاسو کوي چې آیا تاسو په دې ایجوکیشن کې پریکټیکل څومره تاسو ته ایجوکیشن درښودلی کېږي ځکه چې زموږ په باره کې د پاکستان سټوډنټانو په باره کې دا تاثر دی چې دې سره مطلب نالج خو وي ورسره خو پریکټیکل سکلز یې انتهایی کم وي دا لږ راته دا ووایئ چې تاسو کوم اوس دې فیلډ ته راغلي انډسټریل نو ستاسو به خپل جاب سوي او تاسو د خپل فیوچر مطمئن یې تاسو چې دا کې تاسو ته څه مخکې مواقع میلاویدی شي بالکل زه مطمئن یم ځکه چې زموږ د کنټري کې چې د انډسټریل انجینیر ډېر زیات کم دي ځکه چې دا فیلډ نیو دی او دې ته خلک ډېر زیات کم راځي نو مطلب ما ته داسې لګي مطلب چې ما ته بیا مخکې ډېر ښه اپرچونیټیز میلاویدی شي انشاءالله او بل دا دی چې موږ یو دا خبره کوو چې پاکستان کې
इंडस्ट्रीज नشता کنه نو هغه نو بالکل دا خبره نشته مطلب یوسس چې کم ځای کې نه وي نو هغه زیات خبره ده ځکه چې هغه بیا تاسو ته موقع ملو چې تاسو هغه سیز ډیولپ کې نو زه خو دا یم چې مطلب ډېر کوم ګورو دی فیلډ ته فیمیل ډېر کم راځي هغه ته پیغام ورکول غواړي زه فیمیلز ته دا پیغام ورکول غواړم چې نور مانه کم پهلا فیمیل سیر شو هغه مطلب دا ای کمپیوټر سیستم تر نو ناغي دا وی چې هغه الته افیس جاب کولی شي او ارسه نو زم چې مطلب مونږه خپل لکشان نور براډ مایندډ شو او فیلډ ته راوځو جنکه کنه نو مطلب د کې اس داسې خبره نشته او دا ډیر زیات ښه فیلډ دی جنکو د پاره هم سمره چې الکانو د پاره او مطلب ډیر زیات انټرېسټینګ دی مخکې هغه ته بیا ډیر ښه اپورچونټیز ملاوي دي شي هغه د خوراشي نو آی تھنک مطلب ډیر مهرباني دی بالکل دویم د خپل دغه نه مطمئن دي او وایي چې کم دا انډستریل ډپارټمنټ زما چې کم دی نو په دې کې ماته مخکې د منیجر او دغه شان نور ښه پوسټونه میلاوي دی شي نور سټوډنټ هم ولاړ دي د هغې سره هم لږې خبرې کوو ډېره مهرباني روژانه دا راته ووایي چې تاسو کومه شعبه ده او دلته چې شعبې ته تاسو راغلی نو دا تاسو ولې دا شعبه ځان دپاره سلیکټ کړه زما نوم جی ذیشان الحق دی لور دیر سره زما تعلق دی جی او زما کیمیکل ډیسپلین دی او ما کیمیکل په دې وجه باندې خوښ کو کومه بار ملکونو ته وګورو امریکا شو یورپ څومره کنټریز چې دي هغه ډیولپمنٹ هم په دې باندې کړی دا غوي چې کوم دی کیمیکل لا کم فیلډ چې دی هغه ډیر زیات مضبوط دی هغه انډستریز دا ډیر زیات دي او زبر چې کوم دی نو زبر دوی ته دا خبره خپل حکومت ته دا خبره وړاندې کول غواړم چې کې پی کې دا څومره انجینیر چې دلته فارغيږي یو ټی نه چې کوم د کوالټي انجینیر چې کوم د تاسو لپاره فارغيږي دا غي ته لپاره چې کوم د تاسو مواقع ورکړي دا غي ته لپاره چې کوم د زیات انډستریل زون چې کوم د جوړ شي دوی ته مواقع میلا شو دوی چې کوم د خپل ریسرچ ورک چې کوم د هغه زیات تر چې کوم د جاری وساتي او یو خبره مرګري چې کوم د مخکې پی سی کارت خبره وشوه پاغي باندې بزدا خبر وکم چې مونږه څومره انجینیر چې کم دی هغه کا پرایویټ فارغيږي کاغه سرکاري فارغيږي خو زه به یو دا ویم چې په ایټه باندې کم یو کس چې کم دی یو ټی ته داخليږي نو هغه کې هغه کوالټي موجودي پاغي کې قابلیت موجودي نو ځکه چې کم دی هغه یو ټی ته راځي او چې کم پرایویټ چې کم انجینیر دي هغه تم دوی پی سی کارت چې کم دی ایشو کوي نو هغه د وجه نه چې کم دی مونږه د کم ګورنمنت چې کم انجینیرینګ یونیورسيټي هغه ته چې کم دی دوی وجه نه پرابلم جوړلی او بل خبره به زه په دې کې دا اډ کما چې کوم میډیکل والا کم کسان دي تاسو مقصد دا چې په د پرایویټ کالجونو چې کم دي د هغې سره په معیار باندې اثر پرېوتی دی او جی او زه بالکل دا خبره کول ځکه غواړم چې نور هم چې کوم دی زیات فیلډ شته دي خو پرایویټ چې څومره یونیورسيټیز دي د هغې د وجې نه چې کوم دی نو سرکاري کم کوالټیز چې کوم دی معیار چې کوم دی ډېر غورځېدلی دی نو بیا خو که موږ وګورو نو په سرکاري یونیورسټیانو کې خو د مخصوص سیټونه وي زر دي یا 1200 یا څومره چې دي نو دا خو ډېر شی 15 شپږ او لس شل زره سټوډنټان دي هغې ټیسټ ورکوي او هر یو سټوډنټ دا غواړي چې یاره نو تاسو بیا څه ګڼئ چې دې لپاره د سیټونه زیاتول پکار دي په سرکاري یونیورسټیانو کې د هغې خو په اوله خبره خو دا پکار ده چې د هغې دپاره چې کوم دی د حکومت له دا پکار چې هغوی انډسټریل زون زیات تر قایم کی او چې کوم دی نو دلته چې کله د جاز مواقع ډېرې زیاتې شي نو هغو ته پکار دي چې بیا د انجینرینګ دا سیټونه چې کوم دی داسې وکړي که چېرې مونږ جابز نه میلاویږي ډېر زیات سټوډنټان چې فارغ شي هغه جاب لیسي او که هغو ته بیا زیاته مواقع میلاو شي نو هغه کوم دی یا ټیچرۍ باندې لګي یا چې کوم دی په کالج کې لګي نو د هغې دپاره کم د هغې چې کوم ایکسپیرینس دی د هغې چې کوم قابلیت دی هغه چې کوم دی دغه شانتې پاتې شي او موږ چې کوم دی دا پکار دی کم ملکونه چې په مخکې تللي دي هغو زیات ریسرچ یې کړي دي پی ایچ ډیز و زموږ سره دلته چې کوم دی پی ایچ ډیز ډېر زیات سکالرز دي او هغه چې کوم دی نو ډېر ښه او پوسټونه باندې دي او هغه ډېر زیات قابلان دي نو هغې ته به اله مونږ ته چې کوم د هغونه څه میلاوېدل پکار هغه به مونږ اله کولی شو چې کله مونږ ته مخکې مواقع موجود دي دغه شانتې اوس ایز ا کیمیکل انجینر زه یم نو چې کوم دی نو ما ته په دې وخت کې داسې پکار چې زه مختلف انډسټریز ته لاړ شم ما ته هر ټایم چې کوم دی د حکومت نه دا مواقع موجود دي چې زه هلته لاړ شم او زه چې کوم خپل کار دلته کوم تیوري کوم هغه ایکسپریمنټل وکړم دغه تاسو ته دا اجازه شته د دې ځای نه خو موږ ته د ډپارټمنټ اجازه شته خو انډسټري چې کوم دی نو هغه موږ ته دا دغه نه راکوي موقع نه راکوي چې موږ هلته لاړ شو اول ته چې کوم دی موږ خپل ورک کوم ایکسپیرینس چې دی هغه هلته وکړو نو انټرنشپ یا څه پکار یو یا په حکومتي سره دې لپاره څه اقدامات کول پکار دي او بالکل حکومت له دا پکار چې هغه دلته کوم د یو ټي چې کوم یونیورسيټي ده د سټانډرډ یونیورسيټي ده دې چې کوم د انټرنشپ د مختلفو کوم انډسټریز چې دي هغه ته انټرنشپ راولېږي او دلته چې کوم میکانیکل انجینیر دی کې انډسټریل دی کې کیمیکل دی چې هغه ته دا وایي چې لکه تاسو راشئ په دې انډسټری کې تاسو چې کوم دی خپل کار وکړئ یا کوم تیوري چې تاسو ویلې هغه ایکسپریمنټل وکړئ هغه ته چې کله دوی ایکسپریمنټل دوی وکړي دوی به ریسرچ وشي دوی به نوي نوي څیزونه ایجاد کړي هغه سره چې کوم دی ملک نور هم ترقي وکړي ارشاد صاحب دې نه تاسو کوي دوی خو ډېر ښې خبرې کوي خو موږ سره نور ډېر سټوډنټ ولاړ دي نو موږ وایو چې مختصر هغې سره مې یو دوه خبرې وکړو خیسه فورن سټوډنټس هم ولاړ دي ارشاد صاحب ارشاد صاحب جی جی
ارشاد صاحب زه دا وایم اجازه موږ سره یو فارنر سټوډنټ ولاړ دی موږ د هغې نه هم تپوس کوو چې هغه دلته راغلی دی دې ځای د ماحول چې کوم دلته په یونیورسټي کې دلته میلاویږي هغې په باره کې د څه خیال دی بایجان ډېره مهرباني څه وایي د پاکستان په حوالې سره Actually, Pakistan is one of the greatest countries, and we like it all. And this is one of our choices to come here to Pakistan. We heard about it since a long time, and we selected then. So it's one of the beautiful countries. Your friend told me that you can talk in Urdu and also in Pashto. That's why I asked you a question from you in Pashto. Can you tell me the environment here you provide to you people, a foreigner? Are you satisfied, especially the peace situation here in Peshawar? Yeah, alhamdulillah, we are satisfied. They are providing many services to us. You know, according to the security, any type of services that we wanted, it's provided here by the nation. اجاز دا فارنر سټوډنټ و د سره موږ ګپ شپ ولګو موږ سره بیا یو ټیچر هم وي په اخره کې د هغې سره موږ خبره کوو خو یو دوه درې سټوډنټ نور دي نو که زر د هغې سره هم خبرې وکړو بالکل جی بالکل ارشاد صاحب تاسو ته پوس وکړئ او خاص کر په داسې کار وکړو چې دوی د انجینرانو چې کوم فیوچر دی هغه چې کوم دی مخکې سکیور نه اوس دوی ځان سکیور ګڼي په دې په هکله باندې ورسره خبرې وکړئ بیا چې کوم په سیپیک کې د کنسټرکشن کارونه به کیږي په هغې حوالې سره خبرې وکړئ کیمیکل انجینیر خو لاړو خو ډېره مهرباني تاسو راته لږ دا ووایئ چې تاسو په دې اداره کې چې کوم ریسرچ وي نو هغې ته په هغې باندې تاسو څومره فوکس کوئ او د هغې په دې انجینیرینګ کې ریسرچ څومره ضروري دی بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم عبدالعزیز دی زه د افغانستان یم د افغانستان د غزني د ولایت یم بیا دلته مونږ د پرایم منسټر سکالرشپ سکیم د هغه نه دلته مونږ تقریبا 180 سیټونه مونږ ته راکړی شوي دي نو په هغې په درو باندې زه دلته راغلی یم دلته په کمپیوټر سیسټم انجینیرینګ کې زما فاینل ایئر دی او فاینل ایئر کې زه خپله لګیا یم په ریسرچ باندې لګیا یم لکه زما د ریسرچ ټاپک WSN یا وایرلیس سینسر نیټورک دی په دې باندې زه اوس مونږ هم لګیا یو او دا زه به تاسو ته دا ووایم چې په خیبر پښتونخوا کې UIT پېښور دا یوازینی داسې یونیورسټي ده چې هغې مونږ ته دا فیسیلیټي برابره کړې ده چې مونږ په BS لیول باندې هم ریسرچ وکړی شو دلته ښه ښایسته ریسرچ لیبونه برابر دي زما خپله ریسرچ ما تاسو ته ذکر وکړ چې په وایرلیس سینسر نیټورک کې زما ریسرچ دی زما سپروایزر ډاکټر زاهد ودود مفتی صاحب دی او لکه ډېر اپرچونټي لکه دا وایي چې تاسو خبره وکړئ تاسو د افغانستان سره تعلق ساتئ نو هلته به خو اوس امن راغی اوس ورو ورو دغه بحالېږي نو ستاسو په شانې د ایجوکیټډ او د دغه انجینیر ډېر زیات ضرورت دی نو څه ګڼئ چې هلته تاسو څومره د ملک په خپل ملک په پرمختګ کې څومره کردار تاسو ارشاد صاحب بالکل اول خو د پاکستان صحیح شو جی ارشاد صاحب دې سټوډنټس کو کوم چې زمونږ د افغانستان نه تعلق ساتو یقینا چې داسې به بلا شي سټوډنټس وي کوم چې د نورو ملکونو راغلي دي دا موږ دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره هم ده چې زموږ یونیورسټیز چې دي هغه یا زموږ تعلیمي معیار چې دی دومره دی چې د بهر نه سټوډنټس راشي او زموږ په دې یونیورسټیو کې چې دی نو تعلیم حاصل کړي ټایم شوي چې د بریک چېرته به ځئ نه موږ سره اوسئ ډېره مهرباني روزانه لږ راته دا وایي BS نه پس به تاسو کومه ټیکنالوجي ده BS نه پس به تاسو مخکې څه دغه دلته به سبق وایي بهر به ځئ او څنګه فیوچر خپل څنګه وینئ جی منما سعود مبارک خان دی زه وزیرستان نه تعلق لرم جی ما میکانیکل ډپارټمنټ دی ما اصل کې ایم چې دی ما PhD رسه دی ما وایي چې انشاءالله BS نه پس به زه PhD رسه ټول خپل کار کوم انشاءالله ریسرچ به هم کوم میکانیکل کې او ما لکه ګورنمنټ هم دغه لکه خواهش دی چې مطلب مونږ ته څومره سکالرشپ زیات شي دومره بخۍ لکه مونږ دلته کې میکانیکل ډپارټمنټ کې مونږ ته الحمدلله لکه ټیکنالوجیز ښه میلاویږي خو ریسرچ دپاره لکه مونږ دپاره نور هم لکه پروویژن زیات پکار دی نو دې دپاره مونږ وایو چې که مونږ ته یا دغې دي کې لکه ښه خدای چې په خپل وطن کې ملک کې مونږ ته څومره لکه فیسیلیټیز پرووایډډ وي مونږ په خپل وطن کې یو زه خپل لکه دوبۍ نه راغلی یم خو الحمدلله پاکستان ډېر پراوډ یم چې دلته کې زه ایډوکیشن کوم او پاکستان ایډوکیشن ډېر ټاپ کلاس ایډوکیشن دی کمپیرډ ټو UAE او زه ډېر خوشحاله یم خو بهرحال ریسورسز د ریسرچ لپاره مونږ ته باره انډسټریز چې دي انډسټریز لږه کمې دي
نو زه وایم چې موږ ته څومره سیټس پروویژن وشي او موږ ته څومره ریسورسز راشي نو دې نه د موږ دا څومره هلکان چې دا ان شاء الله پاکستان به ډېر برایټ څه ګڼئ وزیرستان خبر تاسو کې د وزیرستان سره ستاسو تعلق دی نو هلته ډېره اوږده بدامني تېره شوه هلته تعلیمي ادارې خرابې ختمې شوي دي نور هغه بنیادي سهولتونه چې کوم دي هلته دغه نه دي نو هلته تعلیم حاصلول څومره ګران شوي دي سټوډنټس لپاره چې بیسیکلی ما خپل ټایم وزیرستان کې کم تیر کړی دی لکه ما وویل چې مطلب ما دوبۍ کې وخت تیر کړی دی اف ایس سی اے لیول ما دوبۍ کې کړی دی خو بیسیکلی چې څومره زه تللی یم او ما کتلی دي که نه لکه وار کې خو همیشه خامخا ډسټرکشن راځي او لکه پرابلمس کې راځي خو بهرحال چې اوس زه تللی یم الحمدلله سیفټي هم ډېره راغلې ده او ډېر سکولونه هم اوس شروع شوي دي زموږ علاقه کې اوس ایډوکیشن طرف ته زور هم دی او تقریبا موږ کوم علاقې ولې چې اوس ماشاءالله جنکیانې هم ایډوکیشن ته ځي نو زه اوس ډېر پراوډ یم او بهرحال خو وار سره خو خامخا ډسټرکشن کېږي او الحمدلله زه ډېر پراوډ یم چې اوس وزیرستان کې کار نه جی ارشاد صاحب زموږ د دې رونه تپوسو کې چې لکه داسې قسم تعلیمي ادارې چې په پېښور کې کم دي د یو ای ټي په شان دي کو دا په وزیرستان کې داسې وشي د حکومتونو د طرف نه نو ښه بني د هغې د خلکو دپاره بالکل تاسو څه ګڼئ چې څنګه دلته پېښور کې یو ای ټي ده دغه شانې نورې پرایویټ ادارې دي کالجونه دي یونیورسټیانې دي څه ګڼئ چې په فاټه کې دغه شانې ادارې نه دي پکار او په حکومتي سطح نه دي پکار د دې لپاره څه اقدامات تر اوسه پورې حکومت کړي جی زه دا وایم که نه چې مونږ وزیرستان طرف ته هم اوس یونیورسټیانې شروع شي ای طرف ته اوس رس ایډوکیشن ډېر لو بیکورډ او مونږ ته فاټه کې هم سیټس چې دي اصل کې مونږ علاقې کې ډېر ټیلنټډ سټوډنټس چې ته چانسز هم ملاو شي اسی چې فاټه کې سیټس هم کمی او مونږ ته اپورچونټیز هم نشي ملاو نو مونږ وایو چې مونږ ته پر خپل هم ادارې شروع کړي یونیورسټیانې مونږ ته جوړې کړي د چې مطلب یې مونږ ولکم قوم چې دی تعلیم طرف ته شي او څومره چې لب اوس مونږ ترقي اصل کې په وطن ترقي چې د ایډوکیشن سره دی چې څومره ایډوکیشن مونږ کې زیات راشي یونیورسټیانې راشي د ارشاد صاحب زموږ د دې رور نه دا هم پوښتنه وکړئ چې زموږ ډېر سټوډنټس هم د دې علاقو چې کوم دي هغې ځان له د فاټا د وزیرستان یا د دغې علاقو ډومیسایل جوړ کړي او په هغې باندې په دې یونیورسټو کې ایډمیشن کړي آیا دا خلک چې دي د دغې خلکو دپاره کوم چې ډیزروینګ خلک دي کوم چې د هغې ځای خلک دي څومره پرابلم جوړولی شي تاسو راته لږ دا هم ووایئ روزانه چې اکثر که موږ وینو نو د فاټې یوازې صرف د ایډمیشنز لپاره نه بلکې د مختلف جابونو لپاره نور ایډمیشنز وغیره لپاره د فاټه ډومیسایل ځان خلک جوړ کړي او د دغه خلکو په ریزرو سیټونو یا د هغې په سیټونو باندې راځي او دلته په ادارو کې یا په داخلو باندې یا جابونو کې ادا کوي دې نه فاټه خلک څومره متاثر دي تاسو وایئ بیسیکلی دې نه متاثره ډېر یو او هسې چې دا بیسیکلی مونږ خپل هم نږدې ډېر پکار دی نو چې څوک مونږ وله سیټونه ونیسي نو دی مونږ ډېر بیکورډ هم راځي او دا لکه کار هم غلط دی اوس الحمدلله لکه ریسټرکشن راغلی دی عمران خان سره هم ډېر ریسټرکشن راغلی دی او اوس ماشاءالله د ډومیسایل چې دی څومره ما کتلی دی دی نه ډېر لکه ریسټرکشن دی صحیح ٹھیک شو موږ سره یو ټیچر و سټوډنټ خو ډېر زیات دی خو یو ټیچر موږ سره دی نو موږ وایو چې د هغې سره د یونیورسټي په حوالې سره مختصر یو دوه درې خبرې وکړو صحیح دی جی بالکل صحیح دی جی سر ډېره مننه که مناسب ګڼئ لږ خپل تعارف به وکړئ کوم ډپارټمنټ کې تاسو او بیا د یونیورسټي حوالې سره راته دا ووایئ چې دا یو یونیورسټي ده چې هر سټوډنټ دا غواړي چې زه دلته راشم نو دلته څومره ډسپلینز دي څومره سټوډنټ دلته وخت کې انرول دي السلام علیکم جی د مشرق ټي وي ډېر شکرګزار یم چې زموږ د یونیورسټۍ ته نن راغلي دي په داسې ښکلې موقع باندې موږ سره نوي فرش سټوډنټان هم راغلي دي د انټي ټیسټ ذکر تاسو په خپله وکړو چې هغې کې 18000 ماشومان انټي ټیسټ کې اپیر شي بیا څوک وشي مختلف ډپارټمنټس باندې میرټ لیست جوړ شي په دې ټایم باندې په یو ای ټي کې موږ سره بلاشي ډپارټمنټس دي چې مخکې لږ ډپارټمنټس اوس هغه میګاټرونکس کې ډیوایډ شوي دي انډسټریل انجینیرینګ کې ډیوایډ شوي دي میکینیکل کې دي او موږ سره چې دغه رنګي په جلوزۍ کې کیمپس دی مردان کې کیمپس دی بټ آباد کې موږ سره جی کیمپس دی موږ سره کوهاټ کې کیمپس دی بنو کیمپس دی دا ټول ماشاءالله کامیاب دي په دې کې ښه باقاعده د هغې نه ګریجویټس وځي او هغو ته موقع میلاویږي په مختلف پروجیکټونو کې په مختلف انټرنیشنل پروجیکټونو کې د خپل ټیلنټ یا د کم چې هغو دلته تعلیم حاصل کړی دی هغو په یو فیلډ کې هم د چا نه شاته نه دي نو موږ ډېر پراوډ فیل کوو چې موږ د یو ای ټي یو حصه یو په دا په پوره کې پی کې
واحد انجینرینګ یونیورسيټي ده چې سرکاري ده جی سر درته لږ ووایي چې دلته نه تاسو په خپله خبره وکړه چې مختلف کیمپسز دي د هغې نه هر کال په سوونو سټوډنټان فارغېږي نو آیا هغې ته دومره د جاب اپرچونټي شته په فیلډ کې نور چې هغې ته بیا دومره په غټ مقدار کې ځکه د هغې سره چې موږ وایو چې بېروزګاري موږ بېروزګاره نوځوانان پیدا کوو څه وایي دې حوالې دا یوت زموږ ما په خیال باندې ډېر خوش قسمته دی چې د دوی په وخت کې سی پیک غوندې پروجیکټ رالو په هغې کې جی الکټریکل انجینیر لګي په هغې کې سیول انجینیر لګي په هغې کې انډسټریل انجینیر لګي او هغې کې چې بلا شي موقع دي د دې انجینرانو لپاره بل چې د هر یو انجینیر ته موږ دا هغه ورکوو چې جی تاسو لاړ شئ انټرنشپ وکړئ انډسټري سره ځان اپ ټو ډیټ کړئ نو موږ چې صرف او صرف تعلیمي هغه نه موږ په انډسټریل کوریلیشن باندې هم یقین ساتو او دې د لاسه زموږ د یونیورسټۍ والا ګریجویټس په مخه جی هایر ایجوکیشن له هم روان دي نوکریاني ورته هم ملاویږي زمونږ ګریجویټس جی د اسلام آباد نه واخله کراچۍ پوري کراچۍ نه واخله لاهور پوري انیویر جی تاسو ته به د یو ای ټي ګریجویټس میلاو شي سر درته لږ ووایي چې کوم ستاسو سټوډنټس وي او مختلف انډسټریز کې هغې انټرنشپ کول غواړي نو آیا تاسو د هغې دپاره په د یونیورسټي په سطح باندې د هغې دپاره څه انتظامات شته د هغې سره څه لینکیجز دپاره څه دغه شته تاسو بالکل جی زموږ د یونیورسټۍ یو ډپارټمنټ سی ډي سی هغه جی دا ټول کریئر ډیولپمنټ سنټر دی جی هغې کې دا سټوډنټانو ته باقاعده انفارمیشن کیږي نن سبا جی تاسو ته خپله ښه پته ده چې د ټیکنالوجي دور دی په فیسبوک باندې دوی سره شیر کیږي هر یو ډپارټمنټ کې خپل ګروپس جوړ دي هغې کې چې کله هم داسې جاب انټرویوز راشي باقاعده موږ سره په الکټریکل مین هال کې جی باقاعده ټیسټ واخیستلی شي بیا چې کوم ټاپ سټوډنټان دي هغو ته جی اپرچونټیز میلاو شي چې تاسو راشئ او خپل امتحان هغه مقابله چې کوم د اخیستو پروسیجر دی هغه واخلي جی ارشاد صاحب وختي کیمیکل انجینرینګ والا کس ډېره ګیله وکړه چې زموږ دپاره چې کوم دی داسې انډسټري سره چې کوم دی د انټرنشپ دپاره څه انرولمنټ څه دغه نشته طریقې کار نشته د هغې باره کې تپوس دې وکړئ چې د کیمیکل انجینر چې کوم دي د دې فیوچر څه دی او دا ولې د انډسټریز لپاره چې کوم دی د هغې انټرنشپس دومره مواقع نشته صحیح سر یو سټوډنټ خبره وکړه چې زمونږ د کیمیکل انجینیر زما په خیال سره هغې دا وایي چې زمونږ د انډسټري سره هېڅ لینکیجز نشته نه د هغې نه هغې موږ ته انټرنشپ راکوي او سر تاسو بیا خبره وکړه چې دلته زمونږ یو ډپارټمنټ دی شعبه ده د هغې هغه دا کوي نو دغه سټوډنټ او د ستاسو په دې خبره کې اصل کې جی خبره دا ده چې اوس که سټوډنټان جی څه ورته 20 وي او ویکنسي یو وي نو چې تاسو خپل انصاف وکړئ چې هغې کې به بیا یونیورسټي چا د څه وکړي مونږ خو جی هر یو انډسټري ته ریکویسټ کوو مونږ ورته زموږ چې کوم پریویس ګریجویټس وي هغې کې کم کار کوي هغو په تھرو باندې چې مونږ ورسره د هغو ایچ آر ډپارټمنټ سره زموږ خبرې اترې وي چې کاینډلي زموږ دا سټوډنټان انټرټین کوي خو سره څنګه چې تاسو ته پته ده جي که بعض نیم ټایم کې جي صوبې کې دومره اپرچونټیز نه وي په دې جي ما خپل هغه سټیټمنټ ته زه تاسو ته راځم چې سی پیک یو داسې پروجیکټ دی چې دا خوش قسمته دی جي ډېر زیات خوش قسمته دی چې مخکې به یو کس لګېدو اوس په 100 کسان لګي نو انشاءالله جی دا سټوډنټان به هم ټولو ته به جی موږ پرووایډ کوو اپرچونټیز سر لږ دا وایي چې که موږ وګورو زموږ په دې خطه کې مختلف آفتونه راځي کله زلزلې راځي کله سیلابونه راځي نو د زلزلې لپاره موږ اورېدلي چې په دې ستاسو پر یونیورسټي کې څه ریسرچ هم په دې شوی دی د هغې لپاره چې کوم بلډینګونه وي دغه حوالې سره لږ شریک کړئ چې دغه څه شی دي او دغه څومره هیلپفل کیدی شي زموږ اصل کې جی دلته په سیول ډپارټمنټ کې سیول انجینرینګ ډپارټمنټ کې جی یو ارتھ کویک سنټر دی هغه دغه اکټیویټي سیزمیک اکټیویټي ګوري انالایز کوي خو بس کله نه کله جی لږ د ریسورسز او د فاینانشل ایډ جی لږ کله نه کله ایشو راشي نو هغه لیول ته هغه خپل طرف نه کوشش کوي خو جی بیا هم کم یو نه یو ځي کې جی لږ معمولي غونتې کمې پاتې کېږي ارشاد صاحب ډېره مهرباني جی شکریه ارشاد صاحب سر نه تپوس وکړئ هغې نه تپوس وکړئ وایي چې خبره داسې ده که انکیس که دا سی پیک نه وي نو بیا به زموږ د انجینر څه فیوچر وي لکه اوس خو دې ټول راشي ملبه به سی پیک باندې واچي ځان چې کوم دی ریلیز کي سی پیک را روان دی موږ ریلیکس یو ان کیس که سی پیک نه وي نو بیا سر هغې یو کوېسچن ډېر ښه وکړو چې موږ که وګورو نو زیاتره هر څوک چې موږ دا کوو سی پیک را روان دی په سی پیک کې به دی په سی پیک کې به دی آیا دا سی پیک نه وي بیا به موږ څه ویلی سر که سی پیک نه وي جی نو دا هغه خبره ده چې څنګه تاسو سره مخکې فون نه اوس د سره فون رالو وخت خو جی په مخه
انکریز کیږي په مخه چې مو نور پروجیکټونه را روان دي ترقی یافته بیا به د حکومت به خامخا انیشیټیو اغستو او هغه چې خامخا د حکومت نور انویسټمنټ کړو په د یوت باندې نو خامخا به د جی د ینګ جنریشن ته به موقع ملاوي دي نو غواړم چې سی پیک بس د خدای طرف نه دی صوبې د پاره یو لاست کوېسچن زما درنه خلاص کوېسچن دا دی سره دا تاسو کوي چې ان کیس فار ایگزامپل سی پیک خبره بوس لګي رکولک بلا شروع سره لس کاله مخکې یا اته کاله مخکې کنه آیا دې چرته خپل داسې سټوډنټس ډیلیګیټ بار ملکونو ته بوتللې دي یا که اوس مونږ ریسنټلی وګورو په هغه کنټریز کې چې کوم ځای کې ډیولپمنټ کارونه روان دي یا د خپل سټوډنټان سیول انجینران هلته بوتلي دي څه پریکټیکل پریکټس دپاره یا بل څه سر زمونږ کوم سټوډنټ چې وي نو ماشاءالله ډېر ښه قابل سټوډنټان دي بهر ملکونو کې د هغې دپاره څه انټرنشپ موقع هغې ته سکالرشپ داسې میلاویږي داسې زمونږ سټوډنټ ځي د دې یونیورسټۍ تاسو په ترو څوک تللی دي تاسو زما په خیال د لینکیج پروګرام خبرې کوئ اوس کرنټلی چې زموږ د یو اس ایډ والو سره چې لینکیج پروګرامونه کېږي خو هغه خو چې د پوره صوبې دپاره اناونس شي هغه داسې یو سپیسیفیک یونیورسټۍ دپاره نه دي اناونس شوي چې یاره صرف او صرف د یو ای ټي خو زموږ دا سټوډنټان ورکې چې پوره صوبې د سټوډنټانو سره په کمپټیشن کې راشي او اوس هم چې زموږ د کمپیوټر سیسټم ډپارټمنټ نه درې کسان چې دي نو هغه یو اس ته یو څلور میاشتو دپاره تلي وو ټریننګ دپاره داسې چې مختلف د ټرکي سره لینکیج پروګرامونه دي خو هر یو خبره چې د میرټ وي بعض نیم ټایم کې چې زموږ د هلکانو کمیونیکیشن سکلز یا اکاډمیکس هلته هغه رنګي سپورټ د هغه نور سټوډنټانو په مقابله کې ونه کړی شي نو هغو سلیکټ شي زموږ سټوډنټ پاتې شي جی دوباره راځم اخري سوال ستاسو نه کوم د سی پیک په حوالې سره سی پیک موږ وایو چې دا زموږ د ملک تقدیر بدلونکې منصوبه ده او موږ یې ډېر دا کوو خو د هغې سره په ماحولیه چې دومره انډسټري ولګي الرېډي دلته کلایمیټ چینج دی موسمونه دومره بدل شوي د باران پته نه لګي د اوبو کمیږي ګلیشیر چې کوم دی ویلي کېږي سر نو دغه انډسټري نور هم راشي دغه د دې لوګو دا کوم ایمیشن دی دا به نور هم سیوا شي نو څه ګڼئ سر چې زموږ پر ماحولیاتي دغه باندې بلک څه ډېر زیات اثر ونه شي نو هغه خو به وي جي هغه لږ هغه ایمیشن خو به وي خامخا د دې د لاسه خو چې کلایمیټ چینج یو دومره هاټ ټاپک دی نن سبا په ورلډ کې او د هغې د لاسه چې امریکا چې یو سوپر پاور کنسیډر کېږي هغې ته هم د دې افیکټس په مخه په هریکین ارما په فارم کې یا مریا په فارم کې را روان دي خو بهرحال زموږ چې دې صوبې ته به کم از کم که دغه ورکوټې نقصان زموږ په نیچرل لحاظ سره وینو نور بجې زموږ یوت ته چې کم دی هغو ته به کم از کم د روزګار موقع د سیلریز موقع او د اپورچونیټیز د ګروت موقع به میلاوي دغه نقصان چې کم دی دغه به موږ په څه کم نه کم کولی په څه شو هغه به بس جی بیا د دې پالیسي میکر سره به جي لږ کېناستل غواړي د چا چې دغه چې دا ایمیشنز چې دي سی او ټي ایمیشنز چې کم دي چې دا لږ ریډیوس شي د هغې دپاره چې مونږ الکټریکل چې دی نو مونږ وینډ پاور یوز کولی شو چې سولر پلیټس دغه رنګې چې دغه رنګې په طریقو باندې کوم دغه چې کټایي کېږي د ونو هغه هم ډېر په دغه مقدار کې روانه د هغې اهمیت پکې شته په دې د ونې موږ کټ کوو نورې نه لګوو د هغې څه اهمیت شته سر نو بس جی زموږ خو به دا ریکویسټ وي ستاسو د چینل په تھرو باندې چې یاره څومره ونې کټ کېږي د هغې په ډبل لګوئ چې یاره دا ینګ جنریشن چې کله زموږ راځي کم د ماشومان را لویږي چې کم از کم ډیفورسټیشن ورته نه میلاو شوي دغه به بس چې موږ ووایو نور چې دا خو اجازه سر سره ډېرې ښې خبرې وشوې او اخر کې د ما یو کوېسچن د سی پیک په حوالې سره وکړو چې فایدې خو موږ ډېرې دي موږ ډېر زیات یادوو چې سی پیک به راځي سی پیک به دی خو د دې به څه نقصانات هم وي او هغه نقصانات دا دي چې که موږ وګورو هغه نښې مین سوال و ارشاد صاحب هغه تاسو چې کوم د آخري کوېسچن وکړو چې کلایمټک چینجز دومره ډېر یو هارټ برنینګ ایشو ده او بیا چې دومره انډسټریز ولګېږي نو دا کوېسچن چې کوم وکړه د دې پوره زموږ چې کوم د نن ډسکشن و په دې باندې یو سټیمپ و جی جی ډېره شکریه ارشاد صاحب مونږ سره چونکې د ټایم کمې دی او ستاسو ډېره زیاته مننه چې نن تاسو د سټوډنټ سره خبرې وکړې ماشاءالله سټوډنټس هم ډېر ښه جوابونه راکړل هغه سوچ کې لږ چینج راشي د دې خبرو نه پس چې یاره زموږ انجینیر چې کوم دي نو هغوی هم څه مستقبل روښانه دی ډېره مننه چې ډېره مهرباني